لومبني خو زه مې عمر صاحب شکریه ادا کوم چې څنګه زموږ وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل خان افریدي انسټرکشن باندې تقریبا ټولو صوبې کې هر ضلع ته ټول منسټران همدې طریقې سره ځي او په هغه ضلع کې چې دی د هغوی مختلف ایشوز هم د کلي کچیري په ذریعه باندې هغه ګورمنټ ته چې دی د هغې پته لګي او د هغې د حل کېدو کوشش کوي. نو زه دې کې داد ورکړم خپل ګورمنټ ته هم سهیل افریدي صاحب ته هم او دغه شانتې زمونږ بیا عمر صاحب چې نن راغلی دی چونکې نن زمونږ درې منسټران راتګ و. یو سپورټس چې دی سپورټس منسټر صاحب راغلی و، د هغې نه بعد چې دی سی ایل ډبلیو منسټر صاحب راغلی و، اوس زمونږ ایګریکلچر دغه شانتې بله ورځ هم راغلي وو، نه بله ورځ هم راغلي وو. نو زما په خیال دا سلسله چې دی جاري ساتل پکار دي ځکه دا عوامو سره چې دی په خپله مخامخ کېدل دي. که د بعضې ایم پی ایز ایم این ایز منسټر نه څه خبرې داسې پاتې کېږي نو هغه منسټر ته مخامخ په خپله باندې مخې ته راشي او د هغوی هغه مسلې په مخامخ باندې د حل کېدو کوشش وشي. نو دا زه وایم چې یو ښه سلسله روانه ده چې دا سلسله جاري وساتلی شي نو دا به ښه وي. منسټر صاحب زما په خیال د ډېرو خبرو ضرورت نشته. دا کم زمیندار چې کومو خبرې خپلې مخې ته کېښودلې همدغه خبرې زمونږ هم دي او ستاسو هم دي. موږ خپل هم پلان په نیکه زمینداري کوو. زما د حلقې پکې دوه درې کسان پاکستان او دا زمونږ د ټولې ضلعې مسله ده. لومبنی فرست پریورټي چې ده هغه د تماکو زمونږ غټه ایشو ده. دا ایشو داسې ایشو ده چې زمونږ اګریمنټ یې زیات تر کینسل شوې. تاسو ته هم پته لګي دی، قوم ته هم پته دی چې دا د فیډرل ګورنمنټ باندې یو اضافي بوج راچولی دی. هغه فیډرل ګورنمنټ چې دی دلته زمونږ دا دوه درې ضلعې چې دي صوابۍ ضلع او 410 ضلع د ټولو نه زیات پیداوار د تماکو زمونږ چې دی په دې دوو ضلعو کې دی. او بیا پکې زه به درته ده ووایم چې په ضلع 410 کې د ټولو نه زیات پیداوار زما حلقه ورکوي د تماکو. نو په دې سلسله کې چې دی موږ خو په اسمبلی په پلور باندې هم دا خبر اوچته کړې ده. وزیر اعلی صاحب سره هم په څو څو ځله په میټینګونو کې چې دا خبرې ډسکس شوي دي. نو دې کې چې ستاسو نه څه هیلپ کیدی شي چې په هر لیول باندې موږ کوشش کوو چې آیا پاکستان ټوبیکو سره موږ خپل اګریمنټ بحال او دې کوشش کوو یا چې کم زمونږ لیکسن ټوبیکو دي وغیره داسې نور دي خو پرایویټ کسان رالګي شوي دي او هغوی پرایویټ طریقې سره چې دي ګرځي او په هغه لیول باندې چې دوی پرایویټ په ډېر ارزانه بیه باندې تماکو واخلي نو دا زموږ زمیندارو ته ډېر غټ نقصان دی. په دې کې چې دی زما د ورور خبره وکړه یو خو زمونږ ډېر زیاتې ګلی راله سیلابونه رالل په هغې ګلی باندې چې دی زمونږ فصلونه ډېر زیات خراب شو. موږ چې دا کوم د سبسډي خبره کوي زمونږ زمیندار ورونه نو بلکل د دوی حق دی. دا حق یې په دې لیول دی چې اوس د دې نه مخکې ما کوېسچن په اسمبلی کې جمع کړی وو خو په هغې باندې زه په هغه ورځ هم د نوس مې نیکسټ انشاءالله دوباره راشي چې کومه ګلی شوې ده نو زمونږ د تنګي تحصیل زیات تر چې دی هغه اړخونو ته هویچن منظرې وغیره وغیره ډېر وخته ډېره زیاته ګلی شوې ده او زمیندارو ډېر غټ نقصان هغوی ته میلاو شوی دی چې فصلونه په هغې ګلی کې خراب شوي دي. په هغې کې هغوی دپاره سبسډي چې دی زه د غونډې ضلعې ډیمانډ به کومه چې څه سبسډي کیدی شي په هر لیول باندې که موږ د خاورې په مد کې وي یا چې زموږ په د سیډس په مد کې وي یا چې زموږ نور څه دوی ته تاسو څه ورکولی شئ زمیندارو ته ریلیف نو دا ډېر لازمي دی چې دوی ته دا میلو شي. زموږ د ټولو نه غټ ایشو دا ده. د اوبو مسله تاسو بیان کړه. د اوبو مسله موږ چې دی شکور خان ناست دی زموږ تقریبا د ټولو ایم پی ایز زموږ سیندونه چې کوم دي دریای سوات دی دریای کابل دی یا جندې دی یا شوب دی چې هر یو دی موږ چې کوم بندونه جوړ کړو هغه بندونه چې دی څه وخته پورې کار وکړي اګریکلچر اریګیشن ډپارټمنټ ناست دی زه دوی ته دا دم ورکوم ډېر زبردست کار کوي. اوس هم دا د صفایانې چالو کړي دي تقریبا په ضلع 410 په ټولو نیرونو کې صفایانې دوی چالو کړي دي. خو دا کم چې موږ فلډ پروټیکشن وال چې کوم دا دیوالونه جوړ کړو هغه اوبه راخېجي او دغه کېږي هغه چې بیا فلډ راشي نو هغه بیا واپس یوسي. نو موږ شکور خان ناست د دوی په حلقه کې هم دا ایشو ده او زما حلقه کې هم ده او تقریبا د ټولو ایم پی ایس به دا ایشو وي نو هغه یوسي. نو دا زما په خیال چې دی بیا موږ اریګیشن ډپارټمنټ ته ووایو شاولې راولو د شاولو په ذریعه باندې چې دی هغه موږ زمیندارو ته اوبه راخېجو او دغه کوو. خو دې کې غټ خبره دی چې دی که هغه اوبه موږ راوخېجو
نو دې کې بیا ستاسو هغه دغه جوړېږي دا اوبه چې روخیږي نو بیا دا ضایع کېږي ډېر زیاته هغې ضیا په دې لیول کېږي چې زمیندارو ته اوبه ځای ته نه رسي تاسو دا مهرباني وکړئ واټر منیجمنټ ته د دوی یو ښه رول دی په دې کې په اګریکلچر دغه کې ځکه زموږ ضلع چارسده چې دا د زمیندار چې دی کم چې زموږ اګریکلچر دی د ټولو نه زیات دلته زموږ په ضلع کې دی نو دې واټر منیجمنټ ته تاسو لږ مهرباني وکړئ پیسې چې ورکړئ چې دوی دا واړه واړه لښتي دا څنګه چې زموږ د بدري وروڼو پکې وي چې دا ورته پاخه شي نو زموږ د اوبو ضایع به ني زموږ اوبه به چې دی یو پټي ته ځای ته به رسي انشاءالله یا نو دا یو غټه ایشو ده زموږ داسې ضلع دی چې دلته که درته زه ووایم غنم دلته د ټولو نه ښه زبردست کېږي دلته چې د جوار زبردست کېږي دلته ګنې د ټولو نه زیات کېږي دلته تماکو کېږي دلته لیچي کېږي دلته امونه کېږي دلته چې د فصلونه د سبزیانې د ما په خیال په دې صوبه کې د ټولو نه ښه سبزي دلته په ضلع چارسده کې کېږي نو دې ته به لږه توجه منسټر صاحب تاسو لازمي ورکوئ چې څونه کېدی شي بل چې زه یو خبره کوم خپله ذاتي دغه کومه تاسو یو ریسرچ سنټر جوړ کړئ په سیډز باندې زه د هغې په کارکردګۍ پوه نه شوم چې آیا تاسو چې دی زموږ خو هغه پلار په نیکه باندې زمینداران وو او پلار په نیکه باندې چې دی دغه ګنیکر وو شکور خان هم ناست دی همدغه چې دی جوار دی دا غنم دی تاسو نوې دې کې څه ریسرچ وکړو آیا چې د فصل سیوا کېدو دپاره آیا چې په نوې طریقې سره چې کوم فصلونه کرلی شي یا په نوې طریقې سره چې دی کم زموږ چې دی دا نوې دغه تاسو کړی دی ایجاد کړی دی هغه خو لا ماته څه مخې ته داسې نه دي راغلي چې هغه د زمیندارو په کوم ځای سره ډسکس ونه کړه چاته داسې څه پته ونه لګېده چې د دې خلکو ته پته ولګي چې تاسو څه دا مخې ته روستي دي د دې کې کړي دي څه نوي ریسرچ دې کې شوی دی نو هغه د زمیندارو ته چې دی بیا یو ښه طریقې سره چې دی هر زمیندار ته پته ولګي ځکه دې کې د ضلعې غټ غټ زمیندار ناست دي اوس هم دا حاجي صاحب خبر وکړه چې ډېرو خلکو ته پته نشته دی ډېرو خلکو ته لا پته نشته خو چې هغه راشي دلته به دا ځای دا ټوټل ډک شي ځکه زموږ ټول دارومدار په اګریکلچر دی نو په دغه ریسرچ دا تاسو لږ ځان سره نوټ کړئ چې دا موږ د خلکو ته پته ولګي چې موږ ګنې چې دی همغه زړه طریقه کار دی کړو یو پاکه زړه طریقه کار دی یا که غنم شو یا که جوار شو یا که مکۍ شو یا که باغونه شو نو په دې کې چې موږ څه ریسرچ کړی دی دغه لږ ستاسو ذهن کې راولم ستاسو ټیم دونه نه ضایع کوم جي خو زموږ چې دی د ټولو نه د کوم چې ما دا څو دې کې جي موږ ته داسې ځمکې دي جي چې هغه بنجر ځمکې دي بنجر ځمکې هغه ځمکې دي جي چې کومې ته چې دی اوبه نه خېږي نو د دې لپاره ستاسو څه دغه دی چې زمیندارو ته موږ هغه څیز والو هغه ځمکې را لاندې کړي او هغه موږ فصل ته جوړې کړو هغې ته موږ اوبه وخېجوو نو دا چې دی دغه لپاره چې دی تاسو پراپر طریقې سره یو خپل دغه چې دی وکړئ چې دا به څه طریقې سره موږ دغې ته اوبه مهیا کوو دغه هم یو غټ دغه دی زه درته خبرې دا وایم جي چې دا زموږ د ټولو د زمیندارو مسلې دي او دا مسلې چې دي موږ خو خپل وس کوو خپل کوشش کوو خو دا بعد خبرې چې د منسټر د اګریکلچر ډپارټمنټ سره ریلیټډ دي چې دا د دوی د دې مسلې حل وباسي انشاءالله ډېره مننه خوشحاله وباد اوسئ